وإياك نستعين زمار د علاقې ډېر غیرتمند مشرانو بزرګانو ځوانانو خمزولو کشرانو ټولو ته په جمع السلام علیکم. زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو دونه ښکلی پروګرام جوړ کړه، دونه ښکلی غونډه هم جوړه کړه، مال هم پکې د خبرو مقرره کړه. الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي. څنګه چې تاسو ته پته لګي چې د الیکشن ورځې دي، مختلف ځایونو کې جلسې وې، د هغې په وجه تاسو لږ انتظار وکړه. زه معذرت خوا یم په هغې. په 8 فروری د الیکشن اعلان شوی دی. په دې ټایم سره موږ سره دوه نظریې دي. یو نظریه د پاکستان تحریک انصاف د مرد مجاهد د عالم اسلام د لیډر د جناب عمران خان ده چې د تیر شوي 26 کالو نه یو تحریک شروع دی، یو محنت شروع دی، یو سټرګل شروع دی د دې مقصد دپاره چې په دې ملک کې د انصاف نظام راشي، په دې ملک کې د قانون بالادستي راشي، د قانون حکمرانی راشي، په میرټ فیصلې وشي، د انصاف فیصلې وشي، د عدل نظام راشي، چې داسې نه وي چې طاقتور دپاره یو قانون وي او د کمزوري دپاره بېل قانون وي. دویمه نظریه د پی ډي ایم ده. اوس ټول بیل بیل شوي دي، یو بل پسې رد بد هم وایي، خو د پی ډي ایم حواله ځکه ورکوم چې ردوي سوچ یو دی، ردي کردار یو دی، ردي مقصد یو دی. هغه مقصد دا دی چې راځه په دې وطن کې حکمرانی کوه، د دې وطن د عام ولس حقونه لوټوه، کرپشن کوه، ضمیر فروشي کوه، کمیشن هوري کوه، او بیا راځه د پی ډي ایم په شکل کې په یو پلیټ فارم باندې په یو ټیبل باندې کښېنه او دا څونه کرپشن یې چې کړی او کم حقونه یې د عوامو لوټلي وي هغه یو بل ته بها دا ردي منشور دی. اوس دوه لارې دي موږ سره، یو د انصاف ته، د حق ته، د حقیقي ازادۍ لاره ده. دویمه د ظلم، د جبر، د باطل، د امریکې د غلامۍ لاره ده. فیصله هم ستاسو ده، اختیار هم ستاسو دی چې تاسو اوس په دې پاکه هوره باندې په دې ښکلي وطن کې کم نظام راوستل غواړئ. آیا تاسو په دې ریاست کې د انصاف د عدل نظام راوستل غواړئ، د حق طرف ته ودرېدل غواړئ، حقیقي ازادۍ طرف ته تلل غواړئ، که نه کم چې د ظلم او د جبر دا نظام دی، د امریکې دا غلامي ده، دا برقرار ساتل غواړئ، فیصله ستاسو ده. یو طرف ته یو داسې لیډر چې هغه نن هم زموږ ستا د حقوقو جنګ کوي، هغه نن هم زمونږ او ستاسو دپاره په جیل کې پروت دی، په جیل کې بندیوان دی. په څه وجه باندې؟ په دې وجه چې هغه د خپل عوامو دپاره، د خپل قوم دپاره د حقیقي ازادۍ تحریک شروع کړی دی، د انصاف د عدل نظام آواز اوچت کړی دی، او هغه د چا دپاره دی؟ او خصوصي زمونږ د کمزورې طبقې دپاره دی چې زمونږ کمزورې طبقې ته انصاف میلو شي، د عدل نظام ورته میلو شي، چې څوک ورسره ظلم ونه کړي، زیاتې ورسره څوک ونه کړي. یو داسې لیډر چې هغه ته نن ماپرونه کېږي چې یاره ته د حقیقي ازادۍ اواز پرېږده، ته د انصاف او د عدل د نظام دپاره اواز مو اوچتوه، او زه په بهر ملک کې چې کوم دی خپله د آزاد د سکون د راحت زندگی تېروه. هغه ورته څه وایي؟
او ته چې ما قوم له یو خواب ورکړی دی، یو امید مې ورکړی د ریاست مدینه د طرز د یو فلاحي ریاست چې په هغې کې به زما د قوم دپاره د انصاف نظام وي، د عدل نظام وي، حقیقي طور به ازادي وي. زه قوم څنګه مایوسه کم، زه په قوم کمپرومایز څنګه وکم. تاسو ټول به خبر یې چې په دې تېر شوې هفته کې 10 کاله په یو قید وخته، 14 کاله په بل قید وخته. هغه څه وایي؟ هغه قوم له ډاډګیره نه ورکوي. قوم ته وایي چې ستاسو کپتان کلک ولاړ د تاسو په خپل موقف باندې کلک ودرېږئ او د حقیقي ازادۍ دا کوم تحریک چې دا ستاسو ذمواري ده. مشرانو، پښتنو وروڼو، یو داسې لیډر چې هغه په تاسو باندې ننګ کوي، غیرت کوي، پښتو کوي، او بل طرف ته زه نن ډېر په ننګ سره ویم، په فخر سره ویم چې واحد لیډر دې خاورې پیدا کړی دی، په صحیح معنو کې عاشق رسول دی، چې په اقوام متحده په جنرال اسمبلی کې د ټولو کفارو مخې ته ودرېده، د ټولو کفارو سترګو کې سترګې ورکړلې او ټولې دنیا ته وویې چې تاسو زمونږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخی کوئ. نعوذ بالله، موږ ټول مسلمانان یو. په دې خبره زموږ زړونو ته درد رسي، او که داسې قسم حرکات تاسو بند نه کړل نو زموږ دا ایمان دی چې ستاسو خلاف په کلمه وایو، ستاسو خلاف په د جنګ اعلان کوو. یو طرف ته په قوم ودرېږي، په قوم ننګ کوي، غیرت کوي، بل طرف ته زموږ په خوږ نبي باندې ودرېږي، ننګ پې کوي، غیرت پې کوي. نو زما د 400 ډېر غیرتمندو تاسو نه زه تپوس کوم چې موږ پښتانه یو، موږ به پې غیرت کوو که نه به کوو پې؟ زه د دې ځای نه دا وایم د میډیا په توسط سره چې ما د الله پاک په فضل سره د الله پاک په کلام حلف اخیستی دی چې څو پورې زما د سیاست وس وي او د خدمت وس مې وي نو انشاءالله تعالی د خان صاحب سره بیم، د خان صاحب اسپی بیم. یو آواز راله بیا راکې ښه په ځان باندې په نر آواز راکې او په جوش او په جذبې سره چې حاجي افتخار عمران خان، حاجی عبدالله صاحب، حاجی عبدالله صاحب، حاجی کرامت شاہ صاحب. انشاءالله تعالی تر هغې پورې به دا سټرګل دا تحریک جاري ساتو. دا زمونږ ستاسو ریسپانسیبلیټي ده، دا زمونږ ستاسو ذمواري ده. خان صاحب چې کوم کوشش وکړه، کوم محنت یې وکړه، عوام یې پې پوه کړل، اوس دا تحریک مخکې چلول. خان صاحب چونکې په جیل کې دی، دا زموږ ستا ذمواري ده چې زوبه او هر ګلی ته، هر یو کور ته، هر یو ځوان ته، هر یو مشر ته به دا اواز رسوو چې دا پیر د الیکشن د منصب دپاره نه دی، د امپیاشپ مناشپ دپاره نه دی، دا پیر د الیکشن انشاءالله تعالی په دې ملک کې په حقیقي طور ازادي راوستو دپاره دی، د انصاف او د عدل د نظام د راوستو دپاره دی. زه دا شوی مه لګوه یار، زه د خپل ضلع 400 دا خصوصي طور چې کوم کینډیډیټس دي، زه ورته دا ویم چې په دې ورکر کې دا ورکر ششو پنج کې دي. تاسو ټولو له پکار دی چې الله پاک په کلام حلف واله او تاسو بیا ګوره چې تاسو څنګه څونه اوټونه اخلئ او څنګه کامیابي تاسو تر سره کوئ. خو یو دقیقه وکړئ چې ټول
په جمع باندې خلق واله او د عمران خان سره چې کوم دی خپل د اظهار یکجهتي وکړي. زه یو پیره بیا ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او په آخره کې دا وایم چونکې زموږ نه بیټه غشتی دی او زموږ انتخابي نشان چارپای ده پښتو کې ورته کټ وایي. یو په سر لګېدلی یو هغه مخامخ دی. زه دا وایم چې پرون داسې خبره اورو چې د مخالفو په کټ کې ناسته پاسته پرېښې ده. افتخار خان زنده‌باد، عمران خان زنده‌باد، PCI زنده‌باد، PTI زنده‌باد. دوباره وایي یو ځل بیا ریکټ لګو تاسو مرګ کې اوسو کې لوي نو مخامخ یو لګي د سر د پاسه دا ملګری وی د کټ ټچ ورګه کټ نه هوغي کو ناسته پاسته د پکټ کې د کوم لاسته د پکټ کې دا خدای شته کته نه یا ته چرته تلی شي او یا خلاصیت نشته. او خبره دا ده چې پرونه داسې اورموي پکټ کې ناسته پاسته وي پرېښې ده د یارې نه. او زه ته دا وایم چې دا ټول مفاد پرسته دا کم مافیا چې ده انشاءالله دا کرپټ خلک چې کوم دي کوم چې زمونږه د ترقیاتي د دې علاقې ترقۍ دا پیسې خوړلي دي کرپشن یې کړي دي ضمیر فروشي یې کړي دي. زه تاسو ته دا وایم چې هغې خو ناسته پاسته پرېښې ده خو موږ به پس انشاءالله تعالی د دې کټ نه د اوږد بازور وباسو او هغې پورې به یې پې ډبوو چې څو پورې 400 دا پاکه خاوره هم ترې ازاده کړې نه وي انشاءالله. او د هغې نه پس به انشاءالله همدې کټ پسې تړو او پسې دریاب به یې لو کوو انشاءالله. زه په آخره کې ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او یو ریکویسټ کوم چې خدای ته وګورئ 3 ورځې دي موږ سره په الیکشن کې عمران خان غریب بندیوان دی دا ستاسو ټولو ذمهواري ده چې هغه د تحریک خصوصي دور د ځوانانو دپاره د هغه د تحریک ستاسو ذمهواري ده. وزې بډې ووهې مټین غاړې او د عمران خان دا کم د حقیقي ازادۍ د اواز چې دا ستاسو ذمهواري ده چې دا تاسو هر کور ته ورسوئ هر ګلې ته ورسوئ هر یو مشر په دې پوه کې. او زه دا تاسو ته ستاسو د جوش د جذبې ته چې زه ګورم نو انشاءالله تعالی PK 64 هم ستاسو ده د عمران خان ده 400 هم ستاسو ده او د عمران خان ده خیبر پښتونخوا هم ستاسو ده او د عمران خان ده انشاءالله تعالی. زما د خپل رب نه د امید دی چې را روان وخت بیا د ایاک نعبد و ایاک نستعین دی را روان وخت بیا د انصاف دی د عدل دی د امن دی د صحت کارت دی د لنګرخانو دی د شلټر هومو دی د احساس پروګرام دی انشاءالله. را روان وخت بیا د هغه لیډر دی چې بیا په اقوام متحده کې ودرېږي او بیا به زمونږه دا ثابتوي چې زه په صحیح معنو کې عاشق رسول یم. را روان وخت بیا انشاءالله تعالی د امن دی د خوشحالو دی د ترقو دی انشاءالله. الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي الله دې تاسو ډېر خوشحاله